و مشترکه جایز نباشد مگر وقتی که قرینه واضحه بود باشد. دا غټ قانون دی. اوس وایي ته چې تعریفات کوي، تعریفات جمع تعریف ته، او د تعریف ما تاسو ته کړی دی. تعریف عارف همشته دی. معرف الشیء ما یحمل علیه لافاده تصوره. دا خو د معرف تعریف دی. معرف الشیء ما یحمل علیه چې حملیږي په شی باندې دپاره د افادې د تصور. کالحیوان الناطق بالنسبة الی الانسان، دا حیوان ناطق په انسان حملیږي دپاره د افادې د تصور د انسان. خلک کوئی کنه الانسان حیوان ناطق، دا حیوان ناطق چې انسان ته ولې معرف دی. معرف تعریف څه دی؟ معرف د شی دی ته وایي چې په شي حملیږي. دا حیوان ناطق په انسان حملیږي د څه لپاره؟ دپاره د افادې د تصور. د انسان تصور چې چاته نه معلوم، په حیوان ناطق به تصور معلوم وي. معرف الشیء ما یحمل علیه لافاده تصوره. یو دا خبره شوه چې معرف به په معرف محمولی. څه؟ معرف به په معرف محمولی، او د پاره د افادې د تصور وي. په دې سره احتراز وکړو د محمول له قضیه حملې نه په نسبت سره موضوع ته. محمول له قضیه حملې په موضوع باندې هم حملېږي. داسې خلک کوئی چې زید قائمون، دا زید موضوع د قضیه حملې ده، او قائمون محمول دی. دا محمول له قضیه حملې په موضوع حمل دی، خدا حمل د پاره د افادې د تصور نه دی، دا حمل د پاره د افادې د تصدیق دی. چې معرف الشیء وي تعریف کوونکی د شی، دا په تعریف د معرف کې جنس شو. ما یحمل علیه چې وي چې حمل به کی د معرف په معرف. تعریف بالمباین ویس، تعریف د شی په مباین نه کېږي. یو مباین په بل مباین حملېږي نه، او دا حمل به د پاره د افادې د تصوري د محمول له قضیې حملې په نسبت سره موضوع ته چې والي دا محمول دی په موضوع باندې، خو دا حمل د پاره د افادې د تصدیق دی، د حکم دی، نه د پاره د افادې د تصور. او دغه تصدیق په محمول له قضیې حملې دا تصدیق پیدا کوي، خو دا تصدیق د دلیل نه حاصلېږي. دلیل غواړي. او په تعریفاتو کې بیا د دلیل ضرورت نه وي، ځکه هغه حمل د پاره د افادې د تصور دی، د پاره د افادې د تصدیق نه دی. تصدیق د دلیل نه راځي. دا تعریف د معرف چې ما تاسو ته وکړو، په دې معرف کې احتمالات دي. بیا نور احتمالات باطل دي، یو احتمال متفق دی. احتمالات دا دي چې تعریف د یو شي دی په مباین وشي. څه؟ په مباین. د یو مباین تعریف دی په بل مباین وشي. لکه یو انسان او فرض کې مباینت دی، اته د انسان تعریف په فرض سره کوي. الانسان فرسون. دا یو احتمال دی چې تعریف دی په مباین وشي، د یو مباین تعریف دی په بل وشي. دو شو، یو شو. دویم احتمال دا دی چې تعریف بالاعم دی وشي، تعریف بالاخص. تعریف بالاخص یو شی عام دی، د عام تعریف په خاص سره کوي. لکه مثال به څنګه داسې الحیوان و انسان. حیوان عام دی، انسان خاص دی، او د عام تعریف په خاص سره کوي. الحیوان و انسان دا دی رواشي. دا احتمال دی تعریف بالاخص. دریم احتمال دا دی چې تعریف دی بالاعم وشي، د خاص تعریف دی په عام وشي، لکه د انسان تعریف دی په حیوان وشي. او بل احتمال دا دی چې تعریف دی بالمساوي وشي، د یو مساوي تعریف دی په بل وشي. لکه انسان ناطق کې مساوات دی، د انسان تعریف ته په ناطق سره کوي، انسان ناطقون وایي، یا حیوان ناطقون وایي، د انسان او د حیوان ناطق په منځ کې نسبت ته مساوات دی.
احتمالات په تعریف کې څو شو دا قاعده مې نو بیان کړې ځکه ته بیانوم. احتمالات عقلیه په تعریف کې دا دي، خو دغه احتمالات عقلیو کې بعض احتمالات صحیح دي او بعض احتمالاتو کې اختلاف دی او په بعض احتمالاتو کې اتفاق دی چې ناروا دي. و احتمالات عقلیه په کې څو تعریف د یو شي، تعریف بالمباین یو، تعریف بالاخص دوا، تعریف العام بالخاص، او د دې عکس تعریف الخاص بالعام، او بل تعریف بالمساوی لکه تعریف د انسان شو په حیوان ناطق سره، حیوان ناطق د انسان سره نسبت مساوات لري. دا احتمال چې تعریف بالمباین دی دا په اتفاق سره باطل دی، چې یو مباین تعریف په بل مباین کای، انسان تعریف په فرض کایا، فرض انسان کې نسبت د مباینت کلی دی، تعریف بالمباین په اتفاق د منطقیانو سره باطل دی. دا ولی لکه په معارف کې دا قانون دی، په تعریف کې چې معارف په معارف محمولی صحیح، معارف په معارف باندې یو مباین په بل مباین حملیږي نه. لکه حمل غواړي په مابین د دوه څیزونو کې اتحاد مصداقي او تغییر مفهومي، د متباینینو په منځ کې مغایرت کلی دی. نو د یو مباین تعریف په بل مباین بالکل نشي کولی، لکه چې تعریف د انسانو کې په فرض سره ویل انسانو فرضون، دا ولې نه کېږي؟ په اتفاق باطل دی. لکه په معارف کې دا قانون دی چې معارف به په معارف محمولی صحیح، لکه په تعریف د معارف کې حمل راغلی، معرف الشیء ما یحمل علیه، معرف د شی په شی حملیږي، دا معرف به موضوع معرف به محمولی، لکه الانسان حیوان ناطق، ایو مباین په بل حملیږي نه، دا مباین په بل مباین ول نه حملیږي. په حمل صحیحه مفیده کې دا قانون دی چې د محمول علیه په منځ کې په حمل کې لابودي وي د اتحاد مصداقي او د تغییر مفهومي نه. څه نه چې حمل وي حمل صحیحه مفیده چې هم صحیح وي هم مفیدي، نو په حمل صحیحه مفیده کې دا قانون دی چې معارف با په معارف حمل، ځکه دا په تعریف د معارف کې راغلی. ایو مباین په بل حملیږي نه، ولې نه حملیږي؟ الانسان فرسون نشي ویلی، دا حمل ولې نه کېږي؟ لکه حمل صحیحه مفیده چې داسې حمل چې هم صحیح وي هم مفید، مخاطب ته فایده جدیده ورسوي. نو دې کې شرط دا دی په حمل صحیحه مفیده کې چې دې کې به اتحاد مصداقي وي او تغییر مفهومي وي. ایو مباین چې د بل مباین سره واخلي دې کې اتحاد مصداقي نشته، مصداق د انسان جدا دی، مصداق د فرض جدا دی. اگر که تغییر مفهومی پکې شته، لکه د انسان معنا حیوان ناطق دی، د فرض معنا حیوان ساحل د تغییر مفهومی شته، خو اتحاد مصداقي نشته. او حمل څه غواړي؟ اتحاد مصداقي او تغییر مفهومی. په حمل صحیح مفیده کې دا قانون دی. تعریف د شی دا بنفسه ناروا دی. ولی لکه تعریف کې حملی او حمل چې صحیح مفیدی نو دې کې به اتحاد مصداقي او تغییر مفهومی وي. لکه زید قائم، زید موضوع دا، قائم محمول، اتحاد مصداقي پکې شته. لکه زید مصداق دا قائم مصداق په خارج کې یو خټ کېږي او تغییر مفهومی هم شته. لکه زید معنا سره حیوان ناطق ما تشخص د قائمون معنا سره ذات من له القیام، نو دا حمل صحیح دی، حمل صحیح دی او مفیده دی. تغییر مفهومی نه اتحاد مصداقي شابسي دا فائدہ رسی مخاطب ته. که چېرې تغییر اتحاد مصداقي او مفهومي دواړه نو حمل به صحیح وي خو مفید به نه. لکه الزید زیدون، الانسان انسانون، ځکه دې کې حمل الشیء علی نفسه دی، حمل اولی دی، فائدہ مخاطب جدید نه رسی. دا خو هر چاته پته چې انسان دی او زید دی. نو په حمل صحیحه مفیده کې شرط سره اتحاد مصداقي تغییر مفهومی. ایو مباین په بل مباین سره کې نه حملیږي. ولې نه حملیږي؟ فائدہ جدیده تمنا ورګي. حمل ولې کېږي؟ حمل اتحاد مصداقي غواړي، په متباینینو کې اتحاد مصداقي نشته. په تعریف کې په معرف کې به حمل په معرف
تعریف بالمباین په اتفاق ناروا شو. اوس تعریف د عام په خاص سره، تعریف العام بالاخص، لکه تعریف د حیوانو کې په انسان سره ووایه الحیوان انسان، دا هم نه دی صحیح په اتفاق سره. تعریف العام بالاخص دا ولې په معرف کې دا قانون دی چې دی به اجلاوي د معرف نه. څه؟ اجلاوي د معرف. معرف به اجلاوي د معرف نه، معرف به اخوای، معرف به اجلای. او خاص د عام نه اجلا نه دی. ولې؟ لکه کوم شی چې په ذهن کې ډېر حاصلېږي هغه اجلای، چې کم حاصلېږي هغه اخوای. انسان افراد کم دي. شابسې. نو اوس ګوره ته چې تصور د چا کوې د دې خاص کوې، نو د عام د خاص جز دی. نو په تصور د خاص سره تصور د عام راځي، په تصور د انسان سره په ذهن کې تصور د حیوان راځي. ته پوه شو؟ او په تصور د حیوان سره تصور د انسان نه راځي. نو د عام اجلا په تعریف کې دا قانون دی چې معرف به د معرف نه اجلای، او اجلا به په ذهن کې هغه شی چې د هغه وقوع حصول په ذهن کې زیاتي. د عام حصول په ذهن کې دا څه نه د خاص نه زیات دی. ولې؟ لکه دا عام یو ځل ذهن ته په تصور بنفسه سره راځي، د حیوان تصور چې ته کوې د ذهن ته بنفسه راځي، او بل ځل دی په ذهن کې حاصلېږي په تصور د خاص سره چې د انسان تصور کوې حیوان سره راځي. ولې؟ ځکه حیوان د انسان جز دی، تصور د کل مستلزم دی تصور د جز لره. نو د عام په ذهن کې دوه ځله حاصلېږي، یو ځل په تصور بنفسه سره او بل ځل په تصور د خاص سره. په خلاف د خاص نه خاص په تصور کې یو ځل راځي، او عام په تصور کې دوه ځله راځي. یو ځل د عام بنفسه تصور کېږي، او بل ځل چې تصور د خاص کوي نو تصور د عام سره راځي. نو عام په ذهن کې زیات حاصلېږي پیږي، او خاص په ذهن کې کم حاصلېږي. کوم شی چې په ذهن کې زیات حاصلېږي هغه اجلای، دا هغه شی چې په ذهن کې کم حاصلېږي. او په تعریف کې دا ضروري ده چې معرف به د معرف نه اجلای، او دا خاص چې دی دا د عام نه اجلا نه دی، عام اجلا دی. نو ځکه تعریف بالاخص ناروا دی چې تعریف د حیوان کوي په انسان سره، دا په اتفاق ناروا شو. تعریف بالمباین په اتفاق ناروا شو، او تعریف بالاخص په اتفاق ناروا شو. پاتې شو تعریف بالعام، د خاص تعریف په عام کوي، انسان تعریف په حیوان کوي. نو دې کې اختلاف دی. بعضې خلک کوي چې دا روا دی، بعضې وایي ناروا دی. څوک چې روا وایي هغه وایي چې غرض د تعریف نه امتیاز د معرف دی فی الجمله، چې امتیاز تامی کې امتیاز ناقصي. غرض د تعریف نه امتیاز د معرف دی فی الجمله، او عام د خاص امتیاز فی الجمله کولی شي. ته د انسان تعریف په عام سره وکړي په حیوان سره، نو بعضې څیزونه خو ته وواته که نه. تعریف د انسان چې په حیوان سره وکړه نو څوک ته وواته؟ جمادات ته وواته، اشجار ته وواته، خو امتیاز تام نه کوي. د انسان تعریف چې په حیوان سره وکړي فرض پکې داخل دی، فرض هم حیوان دی. او غرض د تعریف نه امتیاز د معرف دی فی الجمله، چې امتیاز تامي که ناقصي، ځکه تعریف بالعام روا وي، او ناقص دی هم بیا روا دی. روا دی. او بعضې خلک وایي چې نه تعریف بالعام ناروا دی، لکه غرض د تعریف نه امتیاز د معرف دی د جمیع معدانه. غرض د تعریف نه امتیاز د معرف دی د جمیع معدانه، او د عام د خاص امتیاز د جمیع معدانه نه کوي، د بعضې معدانه کوي. نو فایده د تعریف پې نه حاصلېږي. دا اصل کې رضا ده په فایدې د تعریف کې اختلاف دی. څوک وایي تعریف بالعام روا دی، څوک وایي ناروا دی. چې څوک یې روا وایي نو غرض د تعریف نه امتیاز د معرف وایي فی الجمله هغه شته. څوک چې ناروا وایي هغې غرض د تعریف څه شي امتیاز د معرف دی د جمیع معدانه، او عام د خاص امتیاز د جمیع معدانه نه کوي. تعریف بالعام کې اختلاف شو. بالمباین کې اتفاق شو. تعریف بالمباین کې اختلاف شو، اتفاق شو چې ناروا دی. لکه معرف په معرف محمولي، او مباین په مباین حملېږي. او بالاخص، او تعریف بالاخص بیخي ناروا دی. ولې؟ تعریف کې دا قانون دی چې معرف به اجلا وي د معرف، او عام اجلا دی د چا نه د خاص نه. ځکه دا خاص عام په ذهن کې دوه ځله حاصلېږي، یو ځل په تصور بنفسه سره، او بل ځل په تصور د خاص سره.
نه د حصول په ذهن کې زیات شو او د خاص حصول په ذهن کې کم شو هغه کوم شي چې حصول په ذهن کې زیات یا اجلای او په تعریف کې دا قانون د چې معرف به د معرف نه اجلای تعریف بلا خاص بیخي ناروا شو او په تعریف بلا عام کې څه شو اختلاف شو او تعریف بالمساوي دې کې اتفاق دی چې دا جایز دی څنګه الانسان ما هو که انسان تعریف چې وکړي په څه سره په حیوان ناطقون سره نو حیوان د په تعریف کې عام دی او ناطق خاص او دا حیوان ناطق د انسان سره نسبت مساوات لري مساوات پیژنه انسان حیوان ناطق دی مساوات دې ته وایي کنه چې دوه کلیې دي او د یو تمام مصدق علی د بلی د بل تمام مصدق علی دی اتحاد مصداقي پکې جانبین نه وي دې ته نسبت مساوات وي انسان چې په څومره افراد صادق دي هغه سره حیوان ناطق صادق دی حیوان ناطق چې په څومره افراد صادق د جانبین نه موجبي کلی جاری کیږي دې ته نسبت مساوات کل انسان حیوان ناطق انساننا په تعریف بالمساوي کې اتفاق شو چې راوړي او په دې تعریف بالمباین کې اتفاق شو ناروانی او تعریف بالاخص کې دم ناروانی او پاتې شو تعریف بالعام کې اختلاف شو او په تعریف بالمساوي کې اتفاق شو بھائی کوئی شجی ورگار کو دا قطبی ذکر کړی دی ښه فصل در تعریفات دا اوس بل قانون دی فصل لی در تعریفات په تعریفاتو کې استعمال الفاظ مجازیه استعمال د الفاظ مجازیه یعنی په تعریف کې یو لفظ راوړي او مجاز کوي مجاز پیژني استعمال د لفظ په غیر مطلوب کې په مشترکه او استعمال الفاظ مشترکه مشترک پیژنه چې لفظ موضوعي د پاره د معنی متعدد او اوضاع متعدد سره جائز نه باشه د تعریف کې با الفاظ مجازیه نه راوړي مگر وقتی او مشترک الفاظ به نه راوړي ولی لکه غرض د تعریف نه وضاحت معرف دی غرض د تعریف نه سره وضاحت معرف دی او وضاحت کامله دی او دا به الکی چې دې کې الفاظ حقیقي راوړي که الفاظ مجازیه راوړي نه الفاظ مجازیه دلالت د لفظ په معنا مجازي خفي دی او په تعریفاتو کې به الفاظ خفیه نه راځي ولې لکه غرض د تعریف نه وضاحت معرف دی وضاحت تامه او دا وضاحت په الفاظ مجازیه او مشترکه سره نه راځي نو په تعریف کې به الفاظ متبادره المعنی راوړي هغه الفاظ به راوړي چې دلالت په معنا باندې متبادري متبادر حقائق دي او غیر مشترکات دي که مشترک و مخل فهم دی کنه او مجاز چې دی دا محتاج دی قرینې ته نو دلالت د لفظ په معنا مجازي خفي دی او دلالت د لفظ په معنا مشترک کې باندې هم خفي دی ځکه مشترک معنا نه معلومه چې کومه یو ده نو په تعریفاتو کې به الفاظ مجازیه نه راوړي الفاظ مشترکه به نه راوړي خو یو شرط دی پکې په مجاز کې قرینه په تعین د معنا مجازي وا او په مشترک کې قرینه په تعین د معنا مرادي وا نه به استعمال روا دي او که لفظ مشترک دی ذکر کا یا لفظ مجازي دی ذکر کا او په مشترک په مجاز کې قرینه په تعین د معنا مجازي د معنا د مشترک نه وا نو دا الفاظ په تعریف کې نه مستعملای عربی مستعملای چې قرائن پکې وي داس په خبره پوښي قانون د تعریف دی په جنده سره په تعریف کې به هغه الفاظ راوړي چې هغه متبادره المعنی چې دلالت د دې الفاظ په معنا متبادري متبادر سره حقیقت دی دغه چې لفظ ذکر شي نو اول ځین سبقیت کوي معنا حقیقي ده مجازي معنا به اخر چې قرینه په دلالت کوي نو د مجاز لپاره شرط څه شي یو تعذر د معنا حقیقي دی او بل قرینه دارنګ لفظ د مشترک چې راشي نو مشترک خو مخل فهم دی نو قرینه بیا په تعین د معنا د مشترک یا بنئ که قرینه په تعین د معنا د مشترک نه استعمال د مجازاتو استعمال د مشترک بدون القرائن لا ناروا دي که قرینه وا بیا به استعمالای
ادا ولې لکه غرض د تعریف نه وضاحت ته معرف دی وضاحت کامله او وضاحت کامله علی راځي چې په مجاز کې قرینه وي او په مشترک کې صحیح قرینه وي نو استعمال د الفاظ مشترکه او مجازیو په چا کې په تعریفاتو کې بدون القرینه ناروا دی د مشترک کې دا قرینه د څه دپاره راځي مشترک خو لفظ دی موضوع دی دپاره د معنی متعدده و نو ته چې یو معنا اراده کوي بې د قرینې نه ترجیح بلا مرجح راځي ځکه بله معنا وایي چې زه موضوع له ویم ما ول نه اراده کوي نو قرینه مشترک دپاره ترجیح ده یو د معنیانو د په آخر که د مشترک نه د یو معنا اراده کړه بې د قرینې نه ترجیح بلا مرجح راځي یو معنا به اراده کوي په قرینې سره او په مجاز کې معنا متبادره لفظ معنا حقیقي ده او هغې ته ذهن سبقیت کوي نو معنا مجازي چې اراده کوي نو بیا پې قرینه ودرایي دا قرینه د مجاز دپاره د تعین د معنا مجازي ده ځکه حقیقت متبادر د ذهن ته مخکې راځي مجاز به هله اراده کوي چې دې قرینه صارفه ده چې دا لفظ د معنا حقیقي نه مجازي ته واوړي هله به اوړي چې یو تعذر د معنا حقیقي وي او بل قرینه یې په تعین د معنا مجازي نو که ته اوس وایې چې رأیتو جاریتن جاریه خو مشترک دی که نه او ته یو معنا اراده کوي د سفینې او قرینه نه وي نو ترجیح بلا مرجح راځي او بله معنا به وایي چې زه خو موضوع له ویم ما ولې نه اراده کوي مثال یې د دوو ښځو دی چې یو وتیکای او بله نه وتیکای او زه هم ښه دی منکوحه یم سامان را سره شته ته پوه شوې نو دا قانون شوخه در تعریفات استعمال الفاظ مجازیه و مشترکه جایز نباشد ولی ځکه غرض تعریف نه وضاحت ته معرف دی او ته چې پکې لفظ مجازي ذکر کوي بې قرینې معنا مجازي او معنا ته اخلي معنا مجازي ده او قرینه پې نشته ته پوه شوې دا مجاز په دغه وخت کې بدون القرینه شنې دی نو وضاحت پې نه راځي چې د کومه معنا اراده کړه حقیقي ده که مجازي ده دارنګې مشترک چې مستعمله او قرینه نه وي ترجیح بلا مرجح ده ناروا ده مګر وقتی کې مګر دا مشترک مجاز اشتراک دا په هغه وخت کې روا دی چې قرینه یې واضحه وي بود باشه ده قرینه یې واضحه وي ګورې قرینه یې خفیه هم نه ګورې مشترک بالا اراده ذکر کوي په تعریف کې چې قرینه یې واضحه په تعین د معنا مشترکي او بل په مجازي معنا کې چې مستعمله نو دا استعمال نه دی صحیح معنا مجازي خفي ده هله به واضح کېږي چې قرینه یې استعمال د الفاظ مشترکه او د الفاظ مجازیو په تعریفاتو کې شنې دی ځکه متبادره ده ده چې په تعریفاتو کې به هغه الفاظ ذکر کېږي چې دلالت په معنی متبادري او مشترک بدون القرینه متبادر نه دی او مجاز بدون القرینه متبادر نه دی په دې کې به استعمال د الفاظو متبادره کېږي متبادر دي ته چې ذهن ته معنا زر راځي ذهن معنا زر راځي فصل بدان کې دانستن حقایق موجودات پیژندل د حقیقت د موجوداتو انسان لکه څنګه چې انسان حقیقت موجوده فی الخارج دی و فرض حقیقت موجوده فی الخارج دی و مانند یا پشاند دی لکه نور شو فرض شو اسد شو دا حقایق موجوده دی و تمیز کردن بین میان اجناس او تمیز کول په مابین د اجناسو کې و فصول حقایق او تمیز په مابین د اجناسو د دغه حقایقو موجودو کې د فصول د حقایقو موجودو کې و میان اعراض عامه او فرق په مابین د عرض عام کې و خواص د عرض خاص کې چې خاصه ده اینها در غایت اشکال است و نهایت اشکال کې دي زمانه دا مطلب دی چې حقایق دی او حقایق موجوده فی الخارج دی داسې حقایق دی چې وجود په خارج کې شته
لکه د انسان وجود په خارج کې شته دی. زید عمر بکر انسان دی. فرض حقیقت موجوده فی الخارج دی، ځکه افراد په خارج کې شته. زید عمر بکر دا د انسان افراد دي. د فرض افراد هم په خارج کې شته، نو دا حقایق موجوده فی الخارج دي. نو پیژندل د حقایقو موجوده فی الخارج لکه انسان فرض شو، یا پشان د دې شو چې نور حقایق موجوده فی الخارج دي. او تمیز کول په مابین د اجناسو د حقایقو موجوده او کې د فصولو د حقایقو موجوده او کې په مابین د عرض عام او د خاصه کې فرق کول ډیر ګران دي. څه دي؟ ډیر ګران دي. او کنه څنګه کوم حقایق چې په خارج کې موجود دي، لکه انسان حقیقت موجود فی الخارج دي ته چې کولی خو افراد په خارج کې وي. لکه د انسان افراد په خارج کې شته، د حقیقت موجوده فی الخارج دي. د فرض حقیقت موجوده فی الخارج دي. نو دغه حقایق موجوده فی الخارج تعریف چې تکای په جنس او فصل سره به کوي، حد به په جنس فصل سره کوي، او رسم به په عرض عام په خاصه سره کوي. په دوی کې امتیاز د حد او د رسم ډیر سخت دی. که حد موږ څه ته وایو؟ تعریف بالجنس والفصل. جنس داخلي په حقیقت تشي کې او عامي، او فصل داخلي په حقیقت تشي کې او خاصي. او عرض عام چې دی عام دی، خارج دی د حقیقت تشي نه، او خاصه خاصه ده او خارج د حقیقت تشي نه. نو د دې حقایقو موجوده فی الخارج حد کول او رسم کول، او حد او رسم کې امتیاز ډیر ګران دی. ولې؟ لکه حد څه شی دی؟ وکې ده تعریف بالجنس والفصل، او رسم څه شی دی؟ تعریف بالعرض العام والخاصه. تعریف بالدواخل چې دی دا حد دی، او تعریف بالخوارج چې کوم شی خارج د حقیقت تشي نه هغه رسم دی. دا ده کړه. لیکن دې کې د جنس او د عرض عام فرق نه کیږي، او د فصل او د خاصه فرق نه کیږي. ولې؟ ځکه دا جنس مشابه دی د عرض عام سره په عموم کې، او فصل مشابه دی د خاصه سره په خصوص کې، او فرق د غوامض نه دی. د حقایق موجوده فی الخارج حد کول په جنس فصل سره چې دواړه داخلي په حقیقت کې، یا رسم کول په عرض عام په خارجه سره چې خارج دي د حقیقت تشي نه، دا فرق غامض دی. نو دې کې موږ د جنس د حد او د رسم فرق نشو کولی. که حد څه شی دی؟ تعریف بالجنس والفصل. او جنس چې دی دا عام دی، او فصل چې دی دا خاص دی. نو عرض عام هم عام دی، او خاصه هم خاصه ده. نو موږ دا فرق نشو کولی چې دا شی جنس دی، دا بل فصل دی، او تعریف په دې سره حد دی. یا دا شی عام دی، عرض عام دی، دا بل شی خاصه ده. ځکه چې جنس د عرض عام سره مشابه دی په عموم کې، او فصل د خاصه سره مشابه دی په خصوص کې، او فرق د څه نه دی؟ د غوامض نه. په مسله پوه شو؟ لکه تعریف د انسان چې موږ په حیوان ناطق سره وکړو، نو د حیوان ته موږ جنس د انسان وایو، او د ناطق ته څه وایو؟ فصل د انسان وایو. د عام ته څه وایو؟ جنس. عام داخله ته جنس وایو، او خاص داخله ته فصل وایو. کوم عام چې عام او خارجي د حقیقت تشي نه، هغې ته عرض عام وایو. کوم شی چې خارجي د حقیقت تشي نه خاص یې، هغې ته خاصه وایو. او په حقایقو موجوده کې د جنس امتیاز د عرض عام نه نشته. حیوان ته موږ جنس وایو، ناطق ته فصل وایو، او تعریف ته حد وایو. دا داخلي اکړو په حقیقت د انسان کې. او تعریف د انسان په ماشي او په ذائق سره، ماشي ته عرض عام وایو، ذائق ته خاصه وایو، او دې تعریف ته رسم وایو. پوهېږي؟ نو دې کې د ذاتیات او د عرضیاتو په منځ کې فرق نه کېږي. فرق ګران دی، ځکه دې کې حد او رسم ګران دی. ته په خبره پوه شو؟ ولې؟ تعریف د انسان چې موږ په حیوان او په ناطق سره کوو، نو حیوان ته جنس وایو، او ناطق ته فصل وایو.
او تعریف د انسان چې په ماشي ذائق سره کوو نو ماشي ته عرض عام وي او دې ذائق ته څه وي خاصه وي تعریف بالذاتیات و دواخل حد دی او تعریف بالعوارض رسم او دې کې د حد او د رسم فرق نه کېږي ولې د حیوان ناطق سره چې موږ تعریف کو حیوان ته جنس وي ناطق ته فصل وي او تعریف چې په ماشي او ذائق سره کوو ماشي ته عرض عام وي او ذائق ته خاصه وي او تعریف بالعوارض ورته وي رسم ورته وي نو دا فرق ګران دی ولې لکه دا جنس چې دی چې حیوان دی دی د عرض عام سره مشابه دی چې ماشي دی په عموم کې دواړه عام دي او دا ناطق فصل دی او ذائق خاص سره دا فصل د دې خاصي سره مشابه دی په خصوص کې دواړه خاص دي نو اوس موږ چې دا فیصله کوو چې حیوان ناطق جنس او فصل داخلي په حقیقت کې دا تعریف حد دی او ماشي او ذائق چې جمع کو تعریف ترسم او دا خارج دي نو دې کې خو اشتباه ده حیوان عام دی مشابه دی د ماشي سره په عموم کې او ناطق خاص دی فصل دی مشابه دی د ذائق سره په خصوص کې دواړه خاص دي نو د حیوان ته جنس ویل او ناطق ته فصل ویل او ماشي ته عرض عام ویل پیږي او ذائق ته خاصه ویل او تعریف ته رسم ویل دا به فعلي دي فرق نشو کولی په ذاتیات او حقیقیو کې او په رسوم او حقیقیو کې په ارضیات او حقیقیو کې فرق غامز دی دا په چا کې غامز دی په موجودات او خارجو کې په اصطلاحات په منطقي اصطلاحاتو کې دا سخت دی ولی دا موجود جنس جزء داخله عامه موږ جنس وي او جزء خارجه عامه عرض عام او جزء داخله خاصه منفصل وي او جزء دا خاصه خارجه من خاصه وي دا خو مشتبه نه پکې نو تعریف د انسان چې په حیوان ناطق سره وکړو د اتحاد وي حیوان ته جنس وي ذائق ته ناطق ته فصل وي او تعریف چې په ماشي او په ذائق سره وکړو د تعریف څه وي رسم وي نو دا فرق ګران دی ولې ګران دی حیوان مشابه دی د ماشي سره په عموم کې پیږي او دا ناطق مشابه دی د ذائق سره په خصوص کې او فرق د غوامض نه نو دې کې د حد او د رسم فرق سخت دی په موجودات خارجو کې په سوال پوه شو خارجو کې دی ویل کدا طریقه خو دې سخت نه کړه خو اصطلاح ته چوپالي په مفهومات اصطلاحیو کې مونږ چې دا حد رسم وي دا په اعتبار د مفهومات اصطلاحیو سره وي اصطلاح د منطقيانو او دغه اصطلاح معلومیږي د معنا موزون له نه د چانه واضح خو لفظ وضع کړی د معنا لپاره واضح چې یو لفظ د معنا لپاره وضع کړی دا معنا مرکب وي د خاص او د عام د عام داخله په معنا موزون له کې د تم جنس وي او خاص داخله ته په معنا موزون له کې موږ فصل وي او عام خارجه ته د معنا موزون له نه موږ عرض عام وي پیږي او خاص خارجه ته د معنا موزون له نه موږ څه وي خاص وي د اصطلاح په لحاظ سره آسان دی په خارج کې ګران دي په موجودات خارجيو کې ګران دي او په موجودات اصطلاحيو وضعيو کې آسان دي څنګه دا لفظ د انسان چې د واضح سره لپاره وضع کړی معنا موزون له سره حیوان ناطق دا حیوان عام دی او داخل په معنا موزون له کې او ناطق سره خاص دی او داخل په معنا موزون له کې نو د عام داخله ته په معنا موزون له کې موږ جنس وي او خاص داخله ته په معنا موزون له کې فصل وي او چې عام او خارجي د معنا موزون له نه هغه ته عرض عام وي او چې خاص او خارجي د معنا موزون له نه ته خاصه وي نو په مفهومات اصطلاحیو کې د حد او د رسم فرق شته او په موجودات خارجيو کې نشته د منطقيانو خبره ملانه په چا باندې په مفهومات اصطلاحیو بنا را خبره اخلاص کړه اوس تعریف د انسان چې موږ په حیوان ناطق سره وکړو د اتحاد وي ولی
لکه دا حیوان عام دی او داخل دی په معنا موضوع لو کې ناطق خاص دی او داخل دی په معنا موضوع لو کې د عامې داخله ته څه وایو في عام داخلة الجنس او وايو د خاص داخله ته څه فصل وایو. شابه تعریف ته حد وایي اوس د انسان تعریف چې موږ په ماشي او په ظاهر سره وکړو دا شي ماشي خو عام دی خو د معنا موضوع لو نه خارج نعم. معنا موضوع لو حیوان ناطق دی ماشي خو نه دی نه ظاهر دی نو دا کوم تعریف چې په خارج سره وشي د معنا موضوع له نه په معنا موضوع له یې نه داخل او عامي هغه تعریف عام وي چې په معنا موضوع له کې نه داخل او خاص هغه ته خاص او تعریف معلوم شو هو شو بيجي د انسان تعریف چې په حیوانات سره کولی وته دغه ورته حد وي دا حیوان عام دی په معنا موضوع له کې جز دی او ناطق خاص دی په معنا موضوع له کې جز دی د جزء عامه ته موږ جنس ویو جی او جزء خاصه ته په معنا موضوع له کې فصل بس شو جي او سیده د تعریف په سره په ماشي او په ظاهر سره نو ماشي ماخوذ دی د ماشي نه ماشي ماشي عامله او ظاهر چې د ذهن نه ذهن خاص دی خو دواړه د معنا موضوع له نه سری خارج دي نو د عام خارجه ته عرض عام وي او خاص خارجه ته خاص وي او دا د معنا موضوع له سره لازم دي دا مشي د معنا د انسان سره لازم ده ذهن د معنا د انسان سره لازم دي نو تعریف په خارج لازم سره د معنا موضوع له نه رسم وته خبر اسانه وزي بارك دي بابا صاحب حقائق وميان وسوي کنه فصل بدان کی دانستنی حقایق موجودات بے جندل دا حقائق موجوده چون انسان و فرس و مانند و تمیز کردن میان اجناس او تمیز کول په مابین د اجناس او د فصول آن حقائق داغه حقائقو کی و میان اعراض عامه و خاصه و مابین د اعراض عامه و خاصی اینها کی در غایت اشکال است پیگی و اما دانستنی مفهومات اصطلاحیه هر چې دی پیجندل د مفهومات اصطلاحیه و تمیز کردن تمیز کول میان اجناس و اعراض عامه تمیز په مابین د اجناس و د اعراض عامه کې و میان فصول و خواص اینها آسان است چون معنا چون لکه د دې مفهومات اصطلاحیه وسخی مفهوم دا کلمه لفظ د نوحات اصطلاح اسم په کلمه کې د اسم فعل حرف دا مفهومات اصطلاحیه دي او دوی په اصطلاح کې ورته مفهومات وذکر دي هغې ته څه نوم وایي حد لکه د تعریف د کلمې کې څنګه وایي کلمه څه ته وایي لفظ وضع لمعنی مفرد لفظ دا لفظ په تعریف د کلمې کې جنس دی او عام دی په معنا موضوع له د کلمې کې داخل دی کلمه نوحات د څه لپاره وضع کړه لفظ وضع لمعنی مفرد او په دې معنا موضوع له کې دا لفظ عام دی او لمعنی مفرد خاص دی فصل په معنا موضوع له کې داخل دی کنه نو دا حد اصطلاحي د کلمې شو بیګي یا د اسم په تعریف کې څنګه وایي کلمتون اسم د کومې معنا لپاره وضع دی كلمة تدل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة دا كلمة بتعريف دا چاكي دا اسم كي جنسو ومعنى موضوع كي داخل عام دي أو تدل على معنى في نفسه دا يوفصل شو غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بالفصل شو او دا تعریف د دې په نسبت شي شو حد شو په مسله پوه شوي بس بابا ورسېدم پوه شوې ښکلې پوه شوې فصل شو فارغ شو بس بابا المباحث التصورات شروع کردیم در تصدیقات ډېر وګړي پس په وایي ډېر ورولې بابا ګرمه ګرمه وکړو